الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد دائما أبدا. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل الجنة مثواها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعل قبرها مقر هباتك، واجعل قبرها مجرى عفوك وغفرانك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو، مرد حق ده او په دنیا کې څوک هم راځي هغه تلو لپاره راځي. بقا او استمرار او دوام هیڅ مخلوق لره نشته. او بهر حال مور غو نعمت هم بل نشته. نور و یوې درنې ونې سره مشابهت لري. خو د نورو ونو چې جرړې وچېږي نو ونه وچېږي، او مور یوه داسې ونه ده چې میوه یې وچېږي نو دی وچېږي ورسره. د دعاګانو مرکز، د دعاګانو منبع او د مور وفات یقینا د یو ډېر نعمت نه د حرمان سبب او ذریعه دی. خو دا مشران موږ ته تسلي راکوي او د مشرانو دعاګانې د هغو توجهات هغه مرګ نه بعد هم مؤثر دي. او بیا داسې کورونه، داسې میندې چې هغه د علماو په ماحول کې اوسېدلي، هغه کور مېلمانه علماوي دینداري وي، نیک خلک وي. هغو میندو په کورونو کې د دغو مېلمنو خدمتونه کړي. بظاهره خو له کور نه بهره ځوانان ښکاري چې هغه محنت کوي، ځان ستړی کوي، جدوجهد کوي، لیکن په کور کې ناست هغه خلک چې هغه د ده عزت هم ساتي، د هغه مېلمه هم ساتي، د هغه تمام تکلیفات او په کور کې هغه نه زیات مخصوصوي. موږ خو مېلمه سره بې تکلفه یو، که څه کمای وشي هم پروا مو نه وي، خو اندر کور ډېر زیات حساس په دې حوالې سره. نو کومې مور چې دغسې مېلمانه ساتلي دي، دغسې اکابر او علما او دینداري خلکو خدمتونه یې کړي دي، دا په خپله هغې دپاره یو ډېر لوی شرف او د عزت باعث وي. خو موت چونکې حق ده، الله رب العالمین دی تمام مرحومینو ته چې دلته ذکر یې وشو ټولو ته مغفرت نصیب کړي.
او الله تعالی دې تمامو پسماندگانو ته او سوګوارانو ته صبر جمیل ورکړي. د قریب پتلو او په جدایۍ باندې صدمه دا یو تقاضا بشري ده چې چا سره په دنیا کې مانوس ہے، چا سره په دنیا کې څومره قرب وي او څومره د محبت وي، د هغه جدایي صدمه هم په دغه درجه کې. خو بیا الله تعالی په هغه صبر باندې اجر هم ډېر ورکړی دی. والصبر في الصدمة الأولى، ځکه چې دا صدمه تدریجا بیا کمیږي. نو چې غم ختم شي او بیا وایي چې زه خو صبر کوم، نه جاړم او نه چغې وهم، دا به دومره دغه صبر دومره حیثیت نه لري. خو چې په کوم وخت کې صدمه انتهایی زیاته وي او په هغه وخت کې ته صبر نه کار واخلې، د شریعت پابندي وکړې او په غم باندې رد عمل دومره ښکاره کړې چې دا څومره